نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجمان درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن 18 ذی القعدہ 16 تاریخ 5 مہینہ 2025 د قربانی ورځې نږدې دي او سکال میں سوچ او فکر هم داو چې د عید الفطر نه پس په د قربانی بیان شروع کوم تفصیلی خو واقعات جنگ جګړې دا سراله فلسطین هندوستان حمله نو بلکې هغه بیان مو ونک نو نن مې دتا د قربانۍ متعلق د اخلاص او د مسائل حل بیانوم قرآن کریم کې الله رب العزت صفا صفا الفاظ سره مونږ ته دا بیان کړي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله رب العزت فرمائے چې لن ينال الله لحومها نرا رسیږي ماتا ستاسو د قربانۍ غوښي او نستاسو د قربانۍ ویلي ولکن یناله التقوى را رسیږي ماتا ستاسو تقوا او فرزګاری او اخلاص او نیت او ستاسو قربانی د قربانۍ اقسام دي د قربانۍ تقسیمات دي د دې قربانو دارومدار د اعمالو د زله پوری دي زمونږ خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر د احادیثو د کتاب په شروع کې چې نورکوټي رساله د احادیث وی
د هغه هم په شروع کې دا یو احادیث ذکر کیږي چې انما الاعمال بالنیات. بخاری د احادیث غټ کتاب دی او زمونږ استاد د اسلام د مسائل بنیادی کتاب دی او دا هغه په شروع کې دا احادیث ذکر دی چې انما الاعمال بالنیات. مسلم د احادیث غټ کتاب دی او دا هغه په شروع کې دا ذکر دی چې انما الاعمال بالنیات. نسائی، ابو داود، ترمذی، صحاح ستہ چې څومره د احادیثو کتابونه راغلي دي په شروع کې د احادیث ذکر اولنې احادیث چې انما الاعمال بالنیات. زمون هر عمل دارو مدار د زړه د اخلاص پورې دی. چې موږ تاسو قرباني کوو یو خدا د الله یو حکم دی، د الله حکم دی او د الله د حکم پر واله د تعمیل واله دی چې د الله حکم برابر شي. نو مونږ تاسو اسم قربانې نه کو چې قربانې نه کو نو ځان کې اخلاص پیدا کو. او یاد ساتئ دا یو څو الفاظ تنن ویم یو خوګرانی د ډېر زیات سارویم ګران دي خو یو خبره یاد ساتئ چې زمونږ استاسو په قربانۍ کې نیت خالص د الله د رضا وي. او زمونږ استاسو نیت خالص وي په هغې کې څه دکاوا څه رکاوټ نه وي. زمونږ استاسو په نیتونو کې سوچ د غوښو نه وي. زمونږ استاسو په نیتونو کې دا سوچ نه وي چې خاندان به مې سوی او دا رشتہ دار به مې سوی. مضبوط څاروی راولم او چې دا خلک پې اوس پخومه چې پلان کې خو ډېره مضبوط څاروی راوستی و، ډېر ګران څاروی راوستی و، قوم ته خپل اشتهار کوم. زمونږ استاسو په سوچونو کې دا نه وي. زمونږ استاسو په سوچونو کې د الله حکم پروالی وي. زمونږ استاسو سوچ او فکر کې دا سوچ خبره وي چې اخلاص الله مانه راضي شي، الله مانه رضا شي. نو یو خبره یاد ساتئ چې هر کال به تاسو ته الله رب العزت حکمت عملی ده ته پکې دلته ویم هر کال به الله رب العزت ته د دې اعمالو توفیق درکوي. که دا قرباني هر څومره ګرانه شي، که دا قرباني عربه او روپو ته ورسېږي خو ستا توفیق به تا ته میلاویږي. ځکه ستا عمل کړی دی او الله ته محبوب دی، الله به تعالی توفیق درکوي. د قربانۍ اولنی بنیاد چې چا یې خوستی دی د نیت متعلق، د څه شي؟ د نیت متعلق، د اخلاص متعلق. حابل اخستی. چا؟ حابل. د آدم علیه السلام دو زامن چې قابل او حابل ځان لږ په یو څو مسایلو پوهې کې خپل ذهن کولاو کوي.
د دورونو مسله رااله څه شی رااله مسله رااله لارې پیغمبر د دې وخت د زمانه آدم علی السلام ته مسله پیش شوه مسله به تاسو اورېدلې اکثر ډېر زیات سوشل میډیا هم ده او هر کار باندې علماء تقریبا زم چې ذکر یې کوي د آدم علیه السلام اولنی بچیو د بی حوا نه به چې کم اولاد په کم کال یو زوی او لور پیدا کېدو او په بل کال به بیا بل زوی او لور پیدا کېدو نو په کم کال به چې جوړه پیدا شو نو هغه به دواړه خور او ورور وو د هابل خور د هابل سره چې کومه خور پیدا وه آدم علیه السلام فیصله وکړه چې دا به قابل ته شي او د قابل چې کومه خور وه چې دا به هابل ته په نکاح کم قابل ورور یې نه منله قابل ورور یې د شیطان ملګری شو نو چې د شیطان ملګری شو نو دواړو ته مسله وړاندې کړه وایي بچو چې ستاسو متعلق الله فیصله وکړي نو بیا به ومنئ او که نه وی ولې به نه منو بابا چې الله زمونږ متعلق فیصله وکړي خو مونږ بیا منو د دواړو نه اګریمنټ یې واغستې د مسئلې حل درته ویم ښه الله رب العزت په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي ما او تا نه پوهېږو قابل دا زمیدارو د به کرونده کوله او حابل چې کوم و دا شپونکی او د به دا ګډې څېرې دا ګډې چیرې دا به یې سرولې آدم علیه السلام ورته وویل دواړه قرباني راوړئ الله ته پیش کړئ حالانکې هغه وخت کې دا قربانیانې خوراک نه و دا خو په ما او تا باندې د الله لوی احسان دی چې ما او تا قربانین وکړو په خپل استعمال کو او الله رب العزت راته وی چې گاونډیانو له رشتہ دارو له پکې حق ورکړي نو قابل او حابل ته آدم علیه السلام قربانی راوړي قربانی ابتدا د اسلام دا سوکو بابا حابل ته وی ته د خپل وس مطابق خسار وی راولا او قابل ته وی ته غنم راوړه دغه ستا د کاروبار د کاروندې دی نو حابل ولګېدو په خپلو څاروو کې ښه څاروی پیدا کو ښه څاروی پکې وکتو چې الله ته پیشي کېږي الله ته ورکوما قانون په هغه وخت کې دا و چې کومه به قبلېدا نو د اسمان نه به اور راښکته شو او چې کومه به قبول و اخلاص په پکې و هغه به وسوځېده او چې رکاوټ په پکې و هغه نه سوځېده او په هغه ځای پاتې شو نو حابل ورور یې ښه څاروی په څاروو کې وګزدو ګډ او ګډ یې راوست او حابل ورور یې سوچ وکړو چې الله په غنمو څه کوي
ګوره د تاریخ کتابونو ورسره دقه نقطلې کړې ده چې الله په غنم وسکئ خو زه د پلار حکم دی خو لږ غنم به راواخلم داسې بېکاره غونده کې غنم یې وکړ پکې پیدا کړل زړه او رای وړل په یو غر باندې کېښوستل خلک راټول شول حابل او قابل قرباني پیش کړې ده الله ته د اسمان نه اور راښکته شو د حابل قرباني وسوځوله او د قابل قرباني پاتې شوه په هغه ځای باندې ونه سوځېده چې ونه سوځېده نو قابل ډېر خفه شو ورور ته قص وکړو وایي وروره اوس خو دې نه پرېږدمه زما بېعزتي دې وکړه زه په قوم کې وشرمېدمه قرآن کریم کې شپږمه سپاره کې دا واقعه ذکر ده واتل علیهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر د قابل قرباني قبول نشو هغه خو د جنکو مسله را پیښه شوې وه د رشته دارۍ او د رشتې مسله را پیښه شوې وه خو الله رب العزت ما تا ته په دې کې ډېر لوی معمولي غونته کې واقعه د خو ګوره زما او تا ته پکې ګوره د غټ سبق دی د قابل په قربانۍ کې د حابل په قربانۍ کې اخلاص و د زلنې الله ته قرباني پیش کړه چې د زلنې الله ته قرباني پیش کړله نو د حابل قرباني الله قبول کړه د قابل په قربانۍ کې رکاوټ و چې رکاوټ پکې نو الله قبول نه کړه بے قابل ظالم ولګېدو حابل شهید کو ام خپل ځای غټه واقعه ده خو نن زه تاسو ته دې کې یو سبق در کومه الله رب العزت ورته څه ووی دې سبق ته متوجه شي الله ورته ووی وایي ستاسو د مسلې حل قرباني ده الله ته قرباني پیش کړي مسله بم الله حل کی مسله خو حل شو الله رب العزت مسله حل کړه د دیو د قابل خور حابل ته واده شو د حابل خور قابل ته واده شو هغه به ورسته په خپل ځای باندې یو غټ ظلم دی چې قابل وک خود مسئلے حل اللہ منگو تاسو لا پا قربانوں کی خستے منگو تاسو چنن پا مشکلات کی سامنے یو نظر منگو تاسو جزان تو گو رسا قربان موالات دا زموستا پا تصور کی نشکے دے ابراہیم علیہ السلام نا اللہ دا زوی قربانی وست پیغمبر دے دا اللہ محبوب او اسماعیل علیہ السلام میں بچے دے او تاسی بچے دے چڑیر پا سوالن و پا منتون دا اللہ نا وستلے اب رات پخپل زیبان انشاءاللہ بے ورستوے او اللہ رب العزت و دوی دا قربانی پر آکے زوی بدی علالے کران کار دے او بے بکی ورست امتحان رازی پا درے وانو امتحان رازی پا یو نرازی پا ابراہیم علیہ السلام بیل امتحان دے
په بیبي هاجرې بیل امتحان دی او په اسماعیل علیه السلام بیل امتحان دی. بیبي هاجرې ته شیطان رالو وایي زوی خو د نالالۍ او لا ته ورته لا اخیسته کې د یو بزرګ په شکل کې ورته رال. بیبي هاجرې په کاڼه وویستو وایي انت ابلیس، ته خو ابلیس شیطان یې. اسماعیل علیه السلام باندې دا امتحان رالو چې نن به زه ذبحه کېږم د الله دپاره. ښه معلومات دې ورته او پلار ته طریقې کار هم ښه وي. پلاره داسې داسې مې وتړه چې د الله په حکم کې کوتاهي را نه شي، د الله حکم سرته ورسي. او د ابراهیم علیه السلام د زړه ټوکړه ده. زمونږ استاسو په بچو باندې چې معمولي غوندې کې پریشاني بیماري راشي څنګه هم د زړه خپئ خدای پاکه دا په څه کېږي. په ډاکټرانو په یو شی ګرځو سرګردانه یو. دا واقعات ماله ډېر ځای راځي. خو قرباني د الله ته پیش کېږي. الله رب العزت د ټولو قرباني قبلوي. بیا اخلاص. نو موږ تاسو چې خپل مسائل حل کول غواړو او دستا غالب ګمان وي چې الله به مال هر کال توفیق راکړي، نو یو په قربانۍ کې اخلاص پیدا کړه. یو په قربانۍ کې اخلاص پیدا کړه چې یا الله دا قرباني کوم دا خالص ستا دپاره کوم، ستا حکم دی. که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي خو ستا حکم دی یا الله دا قرباني کوم. نو الله رب العزت که دا قرباني هر څومره ګرانه شي الله به تعالی اوس توفیق درکوي. دویم ټیم ختم دی. په بني اسرائیلو کې مړی وشو. مړی قرآن کریم کې ذکر دی. سورہ بقره دا اولنې سورت هم د هغې په نام دی سورہ بقره. قوم موسی علیه السلام ته رال ولي اے موسی علیه السلام دا مسله به څنګه حل کېږي چې د دې قاتل ښکاره شي. نو موسی علیه السلام ورته وویل قرباني به کوئ. قرباني سخی به ذبحه کوئ. سخی نو وایي په دې به څه کوئ چې دا ذبحه کوئ نو د دې اندام به راوالی مړی به پې ووایي. مړی به راپاسېږي او ستاسو اهل به وایي چې پلان کې وجلی یم. اگر رشتہ دار پکې ډېر پیش کېدو. اچھا چې شهید کړی و پکې ډېر پیش کېدو. اکثر چې کم سړی مجرم و په خاندان کې اکثر پکې هغه وړاندې کېږي چې ګوته را باندې کېناخوستی شي. نو لاول خو پکې هغې لانجې کولې چې دا به داسې او دا به داسې او دا به داسې. هغه ډېره غټه واقعه ده. خو برسر آمد چې قرباني پې وکړه سخی پې ذبحه کو د سخي اندام یې راواغستو هغې چې پې ووال راپاسېدو پلان کې وجلی یم او واپس بیا د دنیا نه رخصت شو. نو زما ورونو دې کې الله په خپله پوهېږي ما او تا نه پوهېږو. ګوره دې کې ما دا سوچ را پیدا کو چې زمونږ استاسو د زندګۍ حل د مسایلو دا قرباني ده. زمونږ استاسو د مسایلو حل چې په ژوند هم الله تکلیفونه واغه هر څه میټاو کې او الله را باندې خوشحالۍ نه راولي. نو قربانۍ نه وکړئ.
او اخلاص باندې وکړي او په نیت د الله د رضا یې وکړي ته دا سوچ پیدا نشي د غیر الله سوچ پکې پیدا نشي د نور مخلوق د دکاوي سوچ پکې پیدا نشي چې د الله حکم دی او یا الله سر ته رسوم ټیم ختم دی الله دې ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين